په فرشتو باندې فخر کوي الله تعالی د فرض په نفلو بدلی او الله تعالی ستاسو سیالۍ ته ګوري په فرشتو فخر کوي چې زما بندګان به ستړي د ځان نه لرې کړي او دوی به زما عبادت وکړي او زه به د دوی بخښنه او مغفرت وکړم او د حدیث په آخر کې وایي ډېر بدنصیبه دی هغه کس بدقسمته دی هغه کس چې په دغه مسلمان باندې د رمضان المبارک په شان میاشت د برکت او د مغفرت میاشت تېره شوله او د دغه کس بخښنه او مغفرت وشو نو ډېر بدنصیبه دی الله تعالی زمونږ او ستاسو حدیث کې راځي چې کوم حدیث مې ووایي چې ستاسو سیالۍ ته ګوري مونږ او تاسو په دنیا کې د رور سره او د یو بل سره او د عزیز سره او د ګاونډي سره څومره سیالي کوو مونږ وایي د ده ګاډه دی او د ده بنګله ده او د ده دا دي او د دا دي زه به هم دا کومه زه به هم دا اخلمه سیالي پکار ده خو په دین کې پکار ده سیالي پکار ده په اعمالو کې پکار ده سیالي پکار ده په عباداتو کې پکار ده سیالي پکار ده خو چې یو ستا رور او ګاونډي هغه وایي چې ما یو ختم وکړو نو ده سره سیالي وکړه ته د ده په مقابله کې ډبل دو وکړه له دې وجې رسول الله فرمایي وي الله تعالی ستاسو سیالۍ ته ګوري نو الله تعالی ته خپله سیالي وښوئ خپله سیالي الله تعالی ته وښوئ چې ما کې دومره دی چې زه وایم چې زه په هر عمل کې کو هغه په تلاوت سره وي کو هغه په ذکر او عبادت سره وي او که هغه په خپلې روژې سره وي او هغه په خپلې اعمالو سره وي او هغه په د ګناه نه په بچ کېدو سره وي نو زه به د خپل عمل او د خپل سیالي الله تعالی ته ښیم چې الله تعالی د دې په برکت سره زما بخښنه او مغفرت وکړي نو د حدیث اخري ټوکړه رسول الله وایي بدقسمته دی او بدنصیبه دی هغه کس چې په دې میاشت کې هم د بخښنې نه محرومه پاتې شي زما محترمو هغه به څوک وي هغه څوک وي هغه به زموږ په شان مسلمان رور به وي هو روژه به نیسي خو د روژې د آدابو خیال به نه ساتي روژه به نیسي خو روژه چې څه غواړي هغه به نه کوي روژه به نیسي خو په غیبت او په ګناه کې به مبتلا وي روژه به نیسي خو په حرام مال به ماتوي نو میاشت خو د برکت او د مغفرت وه په تمه د دیو چې آخر کې به الله زما بخښنه کوي او چونکې ده څه ونه کړل الله تعالی نو الله ورته بخښنه او مغفرت نو محترمو دا میاشت چې موږ باندې راغلې ده او بعضې وروڼه داسې وي چې هغوی ته دا قسمت کې نه وي قسمت کې اعمال نه وي په قسمت کې روجې نه وي په قسمت کې تراویح نه وي د دې وجې رسول الله احادیثو کې ویلي دي چې ګورئ الله تعالی تاسو له کوم صحت درکړی دی نو دا غنیمت وګڼه چې نن ستا په بدن کې طاقت شته ستا لاسو کې طاقت شته ته روژه نیولی شي ته تراویح کولی شي ته نور اعمال کولی شي هر عمل الله تعالی ته ښولی شي خپله سیالي الله ته ښولی شي هسې نه چې سبا له داسې وخت راشي چې ستا په بدن کې به دا طاقت نه وي ته به بیمار وي زړه به دې جاړي خفه به ډېرې چې یاره ما هم څه کړی وی ما هم عمل کړی وی ما هم خپلې روژه نیولې وی الله ته مې ژړا او فریاد کړی وی تراوو ته ودرېدلی وی ختم مې کړی وی هر عمل مې کړی وی خو ستا بدن به د دې طاقت نه درکړي چې تا الله تعالی ته ودرېږي ته خپلې روژه ونیسي ته خپلې اعمالو کې زما محترمو چې الله موږ او تاسو له اوس صحت راکړی دی په دې باندې شکریا ادا کړو دا غنیمت د ځان دپاره وګڼو د ځان دپاره غنیمت وګڼو او داسې نه چې ورګه وبکم نه د اوس نه شروع وکړو قرآن وخت شی وي نه خو هسې تللی دی چې آینده به الله مخې ته یو ځای هغه مقرر کړو لاره مقرر کړو چې ګورې اوس به زه ګناه نه کومه اوس به اعمال کومه اوس به تراویح کومه اوس به ختمونه کومه اوس به د غیبت نه ځان ساتمه اوس به نور اعمال کومه اوس به تکبیر الله سره پابندۍ سره مونځ کومه نو چې د اوس نه نیت هم وکړو په تېر شوي باندې ستومانه شو توبه وباسو الله به موږ ته بخښنه وکړي د بخښنې او د مغفرت میاشت ته